نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. انتهایی معززو اوریدونکو لیدونکو، ستاسو په وړاندې د شب برأت په حواله سره د یو څو خبرو وضاحت کوم. د شعبان المعظم د 15مه شپه او 15مه ورځ چې راشي، نو دې ته ډیر مؤمنان شب برأت وایي، شب قدر ورته وایي، پښتانه ورته شو قدر وایي. نو لہذا د دغه شپې څه خصوصیت او یا د دې څه اهمیت، د دې عظمت او د دې خاصواله دا د شریعت کې څنګه دی، د دې اصلیت شته نشته دی، او یا د خلکو د ځان دغه حدیث جوړ کړی دي. نو په دې حواله سره ډیر ضروری تاسو وړاندې یو څه خبرې کوم. ضروری واورئ او مخکې نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې شیر کړئ. د شب برأت عظمت او د شب برأت خاصواله او د دې اهمیت او فضیلت دا د ګڼو احادیثونه او د آثارو د صحابه کرامو او اقوالو د سلفونو ډیر واضح او په بداهت حقیقي تور باندې د دې ثبوت شته دی. زه تاسو وړاندې یو څو خبرې کوم، ځکه په دې شپه باندې اکثره مسلمانان چې دي شپه کې دوی عبادت کوي، د شپې قیام کوي، د ورځې روزه نیسي او څوک مقبرو ته ځي. نو آیا دغه اعمال د قرآن او حدیث نه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اقوال او افعال نه ثابت دي او کنا د مسلمانانو دا یو نوې کار او یو نوې سیس په دین کې ایجاد کړی دی؟ نو راځي حدیثو طرف ته ځو. نمبر حدیث عن عروة عن عائشة قالت كنت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ففقدته فأبغيته فإذا هو بالبقيع رافعا يديه يدعو فقال يا بنت أبي بكر أخشيت أن يحيف الله عليه ورسوله إن الله تعالى ينزل في هذه الليلة ليلة النصف من شعبان فيغفر فيها من الذنوب أكثر من عدد الشعر معز كلب. دا حدیث ترجمه در تکوم و دا حدیث حوالم در کوم. دا حدیث امام ترمذی په کتاب الصوم باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان کې ذکر کړی دی او د حدیث نمبر دی 739. او دویم دغه حدیث ابن ماجه ذکر کړی دی په خپل سنن کې او د حدیث نمبر دی 1379. او دغه رنګه د امام بخاری استاد مصنف ابن ابي شيبه په خپل کتاب کې ذکر کړی، خپل مصنف کې، او مسند احمد بن حنبل او ابن بطه په عبارت الکبرى کې ذکر کړی دی، او اسحاق بن راهوی په خپل مسند کې ذکر کړی دی، امام للکائی په شرح اصول اعتقاد اهل سنت کې ذکر کړی دی، او امام بهقی په خپل دواړو کتابونو کې مشهور کتاب د شعب الایمان په هغه کې ذکر دی، او فضائل الاوقات کې دغه حدیث ذکر کړی دی. د دې علاوه نور متعدد کتابونو دی، خدای ویډیو دیږي. مطلب دا دی چې دغه حدیث په ډیرو غړو کتابونو معتبرو کتابونو کې ذکر دی. حضرت عائشہ به فرمایي چې یو شپه ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل آرامګاه کې اونموند، نو زه پسې پاسېدم او مې لټم چې مې کاته، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنت البقیع ته تللی دی، د صحابه کرامو مقبرې ته تللی دی. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم زه ولیدم، نو ما ته وویل چې ته ویریدې چې د الله او د الله رسول په پتا باندې ظلم کوي، یعنی ستا په نمبر کې به زه چېرته بل ځای ته تلم، ستا سره به زه په امانتو کې خیانت کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشہ به ته فرمایي ام المؤمنین ته چې ان الله ينزل في هذه الليله، دغه شپه د لیلۃ النصف من شعبان، د شعبان 15مه شپه وه. نبی رسول الله فرمایي چې الله جل جلاله د خپل شان موافق آسمانی دنیا ته نزول کوي. دا نزول څه انسانانو په شان د پیریانو په شان نه دی، دا د الله د شان موافق دی چې هغه څنګه نزول دی، د هغې کیفیت مونږ ته نه دی معلوم. نو الله جل جلاله نزول کوي آسمانی دنیا ته، او فیغفر فیها من الذنوب اکثر من عدد الشعر مغز کلب. په دې کې خدای پاک خلقو ته بخنه کوي، څومره خلقو ته بخنه کوي او د څه په مقدار بخنه کوي. په دې عربو کې یو قبیله وه، بنو کلب قبیله ورته وایي. دغه قبیلې دا خاصیت و چې دوی به دا ګړي بيزي د ټولو نه زیاتې ساتلې. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې د بنو کلب قبیلې د ګډو بيزو د ویختو مقدار الله جل جلاله په دې شپه کې مؤمنانو مسلمانانو ته مغفرت کوي. نو څومره د عظمت شپه ده. دغه شان بل حدیث مبارکه دی چې په دغه شپه باندې قیام کول، عبادت کول او د ورځې روزه نیول، دا د مسلمانانو ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طرف نه یو خصوصي امر دی. حضرت علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنہ روایت کوي
چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل اذا كانت ليله النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. دا حدیث ذکر کړی دی سنن ابن ماجه په کتاب اقامت الصلاة او باقاعده د شپې د پاره باب قائم کړی دی باب ما جاء فی لیلة النصف من شعبان جلد نمبر 1 صفحه نمبر 444 او د حدیث نمبر د 188. دین علاوه امام بهقی په خپل دواړو کتابونو کې ذکر کړی دی نور متعدد کتابونو کې دا حدیث ذکر دی. حضرت علی سے فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې کله د شعبان د 15 راشي د شو قدر شپه راشي شب برأت راشي شب قدر راشي نو تاسو د شپې خدای پاک ته قیام وکي عبادت وکي او په دغه ورځ باندې بیا تاسو روزه ونیسئ. نو ځکه ډیر مسلمانانو دا معمول دي د ډیر د پوخانه د نبی رسول الله سلام زمانه نه بیا د صحابو د زمانه نه دغه اقوال ممتد متواترن راسیدلی دي چې د شب برأت په دې شپه باندې با خلک قیام کوي اکثر د شپه رون تیرې دغه حدیثون درته مچ چا د شپه رون تیر کړه او عبادت په کوو دا انسان د پاره څومره ثواب دی هغه حدیثون درته وایم. نو په دغه شپه باندې خلک عبادتونه کوي او د ورځې روزه نیسي نو دا بالکل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قولی حدیث دی. لہذا دا ډیر یو مبارک عمل دی چې په شب برأت په شپه باندې سړی عبادت وکړي او د ورځې بیا روزه ونیسي. دریم نمبر حدیث عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احياء الليالي الخمس وجبت له الجنه ليله الترويه وليله العرفه وليله الفطر وليله النحر وليله النصف من شعبان. دا حدیث ابن عساکر په خپل تاریخ کې ذکر کړی اصل متوفا 571 هجری او ابن جوزیم ذکر کړی دی دغه رنګ ترغیب او ترهیب ذکر کړی امام مقدسی ذکر کړی دی دین علاوه ابن قدامه وغیرہ نور محدثین او مورخین دغه حدیث ذکر کړی دی. حضرت معاذ ابن جبل فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې چا په کال کې دا 15 شپې رون کړي په عبادت کې نو خدای پاک په دغه انسان د لپاره جنت واجب کی د جنت مستحق شو. هغه 15 شپې کمی کمی دي. نبی رسول الله فرمایي ليله الترويه د ذوالحجې اتم شپه ليله العرفه د عرفه شپه ليله الفطر د وړوکی اختر شپه او وليله النحر د غټ اختر شپه وليله النصف من شعبان او د شعبان المعظم 15 شپه. نو د دغه شپې خاصواله او اهمیت د ډیرو غړو احادیثونه ثابت شو. د دین علاوه بل حدیث مبارک دی او دا حدیث ذکر کړی دی مشکات المصابیح کې دا حدیث موجود دی او د حدیث نمبر دی 1305. حضرت عائشہ به فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته فرمایل چې هل تدرین ما هذه الليله. عائشہ به فرمایي چې ما ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اے عائشہ ته دا شپه پیژنې د شعبان المعظم د شب برأت دا 15 شپه چې تا ته پته شته چې په دې شپه کې څومره ثواب دی. نو حضرت عائشہ به فرمایي ما فيها یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اے دا الله رسوله په شب برأت کې د شعبان په دې 15 شپه کې څه ثوابونه دي. نبی رسول الله تو فرمایل فقال فيها يكتب كل مولود من بني ادم في هذه السنه. په دې کال کې د روان کال د دغه شپې پورې چې څومره ماشومان پیدا کیږي هغه ټول ماشومانو لیست دا پکې ولیکل شي او بیا فرشتو ته حواله شي. په دې اخر کې بیا یو خبر کوم هغه ډیره ضروری ده او ورپسې فرمایي نبی له سلام چې وفيها يكتب كل هالك من بني ادم في هذه السنه. په دې کال کې د روان کال د دې شپې پورې چې څومره انسانان وفات کیږي نو د هغه ټول خلکو لیست پکې ولیکل شي. وفيها ترفع اعمالهم او په دې شپه کې خدای پاک د تیر کال نه واخله دی شپه پورې چې څومره اعمال شوي دغه اعمال خدای پاک ته برزي. او وفيها تنزل ارزاقهم او په دې کې د روان کال د دې شپې پورې د خلکو رزقونه دا پکې لیکل کیږي چې د پلان کې به دومره رزق وي هغه به دومره رزق استعمالي او بیا به اجل داسې وفات کیږي با پلان کې به پیدا کیږي. دغه ټول کارونه په دې شپه کې کیږي.
وزین له یو سوال لازم چې تقدیر خو ډیر د پخوانه لیکل شوی دی، نو بیا په دیش په کې څنګه لیکل شي؟ نو د دې جواب دا دی چې ګوره دوباره بیا تقدیر نشي لیکلی. تقدیر چې کوم لیکل شوی دی په لوح محفوظ کې اول هغه مخکې لیکل شوی دی، خو لیکن د هر یو کال دپاره بیا دا دغه لیست دوباره ولیکلی شي او دا فرشتو ته د کال په کال باندې حواله کېږي چې بیا کله د رمضان مبارک د لیلة القدر په شپه باندې کومې فرشتې نزول کېږي چې کوم سورة القدر کې د هغې بحث دی، نو بیا دغه لیسټونه هغوی ته حواله شي. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دې امت باندې خصوصا او په دې ټولو مؤمنانو مسلمانانو باندې عموما د الله جل جلاله په کروڑو احسانات دي. د بخښنې دپاره د مغفرت دپاره دوی ته بانې جوړې کړي دي، د مغفرت دپاره دوی ته ډېر مواقع میسر کړي دي او ډېر سہولیات دوی له ورکړي دي چې دوی لږ هم په هغې کې کوشش وکړي نو الله جل جلاله د مغفرت اعلانات کړي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله جل جلاله هغه په دې شپه کې آسماني دنیا ته راشي او بیا اعلان کوي. نو د الله اعلان څه دی؟ وایي الا من مستغفر لی، نشته دی څوک بخښونکی چې هغه زمانه د خپل ګناهونو مغفرت وغواړي، په خپل ګناهونو پیمانه شي او ما ته عاجزي وکړي او زمانه وغواړي بخښنه، فاغفر له، خدای پاک وایي زه به ورته بخښنه وکړم. دویم اعلان بیا کوي الا مسترزق فارزقه، نشته دی څوک په رزق کې تنګدسته چې د هغه رزق کم وي، زمانه د رزق طلب وکړي او زه ورته رزق سیوا کړم، زه ورته مال زیات کړم، زه ورته رزق پراخه کړم. او بیا وایي چې الا مبتلا، نشته دی څوک په امتحان کې په چا باندې څه تکالیف مصیبتونه د چا حاجتونه نشته دی، الا کذا الا کذا، پلانکې حاجت پلانکې حاجت دا نشته دی د چا چې زمانه دغه حاجت وغواړي فوعافیه، زه ورته هغه حاجت ورکړم او دله عافیت ورکړم. حتی یطلع الفجر، نبی علیہ السلام فرمایي تر دې پورې چې د سحر نور راوخیږي الله جل جلاله دا اعلانات کوي. نو دومره بهترین شپه ده، خو ګورې دا مو اورئ چې په دې شپه کې خدای پاک خو مغفرت کوي انسانانو ته، خو یو څو قسمه خلک دي چې هغه خلکو ته پکې بیا هم خدای پاک مغفرت نه کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي، امام بیهقي په شعب الایمان کې دا حدیث ذکر کړی دی او د حدیث نمبر دی 3556. نبی علیہ السلام فرمایي اتانی جبریل علیه السلام، وایي ما ته جبریل علیه السلام راغی، فقال هذه الليله ليله النصف من شعبان، دا شپه چې کومه ده د شعبان دا 15مه دا شب برأت د شو قدر دا شپه چې ده، لله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب، د بنو کل قبیلې د ګډو بیزو د ویښتو برابر الله جل جلاله په دې کې مغفرت کوي د جهنم نه او د عذابونو نه مسلمانان دا معاف کوي. او خلا ينظر الله فيها الى مشرک، مشرک ته پکې خدای پاک د رحم په نظر باندې نه ګوري، د مشرک مغفرت نه کوي. ولا مشاحن ولا الى مشاحن، او د کینه پرور بغض کوونکی او حسد کوونکی انسان مغفرت پکې خدای نه کوي. ولا الى قاطع رحم، او بل هغه انسان چې هغه خپل ولی رشتہ دادي صله رحمي چې کوم درو د دې قطع کوونکی. ولا الى مسبل، او تکبر کوونکی انسان ته پکې خدای پاک مغفرت نه کوي. ولا الى عاق والديه، او د مور او پلار نافرمان ته پکې خدای پاک مغفرت نه کوي. ولا الى مدمن خمر، او بل عادي د شراب او عادت انسان، شراب او عادي انسان ته پکې خدای پاک مغفرت نه کوي. نو عرض دا کوم چې دا شپه راتلونکې ده، نو ما تعالی پکار دي چې په دې کې مونږه دا شپه خپل قیمتي کو، د خدای پاک عبادت ادا کو، خپل د ګناهونو مغفرت وغواړو، په دغه ورځ باندې روزه ونیسو. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ټول په دغه حدیث باندې عمل کړو توفیق